أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقره رکو نمبر 15 او آیات نمبر 126 27 او 128 درې آیاتونه ویل کېږي. دینه مخکې آیات کې تیر شولو چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه د تعمیر د پاره خانه کعبه چې نو د پاکوالی حکم ورته الله پاک وکړو. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود. اوس دې کې د هغې چې نو مزید تذکره کېږي. الله جل جلاله وایي او هغه وخت یاد کړئ هر کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ای الله دا کور چې دی نو د امن ځای جوړ کړي او د دې اهل ته چې دی نو د هر قسم میوې چې دی نو هغه ورکړي. حضرات مفسرین لیکلی دي وایي کله چې ابراهیم علیه السلام بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها او حضرت اسماعیل علیه السلام چې دا دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام چې دی نو اکلوته بیټه چې ورته ویلی کېږي دغه یو زوی و. د رامستلو او د مکې مکرمه بیت الله شریف چې کوم خوا د دغه ځای کې چې نو هغه پرې خودلو نو دا بالکل خوشی بیابانو په دغه طرف به چې نو قافلې تلې خو دغه قافلې به آزاد یختېدې ځکه په دې ځای کې چې نو اوبه ولې نه خو نه بدولو نو چې کله دلته داسې قسم سنول نو یو پیره چې نو قبیله جرهم دا چې نو مشهور او معروف قبیله وه لوی قبیله وه دې کې واړه هم ول ځوانان پکې هم ول بوډاګان پکې هم ول سړي پکې هم ول ښځې پکې هم وي. دوی په دغې طرف باندې چې نو تلېدل نو چې دوی کله په دغې طرف تلل نو ویلې دلو چې هلتې مارغان ګرځېده نو دوی چې کله دغه مارغان ولید نو دوی یو قاصد راولېږلو خپل یو کس راولېږلو چې تاسو لاړ شئ دغه ځای د شاید چېرته اوبو څه اندازه جوړه شوې ده ځکه کوم ځای کې چې اوبه وي نو هغه ځای ته مارغه ځي او کوم ځای چې اوبه نه وي نو د هغه ځای نه مارغان چې دی نو هغه ځي. نو په دغه دوران کې دا دواړه حدیث چې نو هغه د صحیحینو په روایت باندې مستدرک هم ذکر کړی او دغه شانتې تفسیر خازن او تفسیر ابن کثیر کې دا واقع دي ذکر کړي. نو کله چې ابراهیم علیه السلام د قبیله جرهم والا چې نو داسې وکتل نو دوی را روان شو چې رالل نو یې کتل د اوبو په غاړه باندې د حضرت اسماعیل علیه السلام مور بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها چې دی نو هغه ناسته ده د اوبو سره نو دوی رالل دوی ورته چې نو اجازت طلب کو چې مونږ دلته راتلی شو پاتې کېدی شو نو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها ورته او تاسو راتلی شئ خو په یو شرط سره شرط به مو دی چې د دې اوبو باندې به راته داوه نه لګوئ دا ځای نو زمونږ اوبه دي په دې اوبو به راته داوه نه لګوئ هسې نه چې سبا دپاره بیا تاسو داوه ولګوئ تاسو وایئ چې دا اوبه او دا کوی چې نو دا زمونږ دی. هغوی صحیح ده مونږ به په دغه شرط پاتې کېږو دلته نه مونږ به خپل ضرورت دا پوره کوو مونږ به یو مونږ به چې نو په دې باندې داسې داوه نه لګو. دې دغه ځای کې چې نو هغه پاتې شول بان شولو رو رو کېدن ابراهیم علیه السلام به هم د دې خواله راتلو
ان تر دې چې اسماعیل علیه السلام پوره لوی شو بیا چې نو فعلم العربیة لاسماعیل علیه السلام نو اسماعیل علیه السلام بیا دغه قبیله جرهم والا نه چې نو عربي ژبه هم زده کړله. ځکه مخکې موږ ویلي د عراق نه راغلو نو یې هلته یا کردي ژبه د ویله او یا چې نو د عبراني ژبه ویله. اسماعیل علیه السلام د قبیله جرهم نه چې نو عربي ژبه هم زده کړله. دغه کول بیا چې نو اسماعیل علیه السلام په دوی کې واده هم وکړلو. بیا دغه نه وروسته چې نو هغه بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها چې نو هغه وفات شوله. ابراهیم علیه السلام به دستور موافق چې نو هغه راتلو د قشان د دوی خواله به چې نو هغه به راتلل. یو پیره چې نو حضرت ابراهیم علیه السلام رالو نو چې کله رالو ورې وډاوه نو په هغې کې نه چې نو د اسماعیل علیه السلام کور والا چې نو هغه په کور کې وه. هغې ورته څوک نو یې زه دغه شانتې راغلی اسماعیل ته شولو. نو هغې ورته چې اسماعیل علیه السلام خو بار ښکار ته وتلی دی کور نشته. جوی خان وی نور تاسو کور چې نو هغه ترتیب څنګه دی څنګه حیثیت او کیفیت دی. نو هغې مونږ خو په ډېر لوی مشقت کې چې نو هغه اخته یو خوراک هم څه نه وي څښاک هم څه نه وي په مصیبت او تکلیف چې دی نو هغې کې یو. وی صحیح کله چې اسماعیل راشي کور ته علیه السلام نو وی ته به ورته وی چې دغه شانتې یو کس راغلو تا ته یې سلام وی او د سلام نه وروسته یې وی چې ته به خپل دا چوکټ چې نو دا بدل کړي. کله چې اسماعیل علیه السلام کور ته رالو نو هغه چې وکتل اندازې نه ورته پته ولګېده چې څوک راغله او نور چې نو هغه موجود و نورانیت د هغې هغه برکت ولو. اسماعیل علیه السلام تپوس وکړلو وی کور ته څوک خو راغلی نه و. کور والی ورته چې یو مشر بابا سپینګیری راغلو او بیا چې نو ستا تپوس یې وکړلو ما ورته چې هغه نشته بیا زمانږ تپوس وکړو ما چې زمونږ ګزران خو ډېر ګران شوی دی ډېر مشقت کې. وی ښه جوی بیا وی نورې څه وی نو وی دا یو خبره چې تلو نو په تلو کې دا وکړله چې اسماعیل علیه السلام ته به ووایي چې خپل چې نو څه وکړي دا چوکټ چې نو دا بدل کړي. هغه ورته دا زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام تا چې نو هغه پرده وانه چوله ما ته د هغه حکم دا دی چې دا ښځه پرېږده دې له طلاق ورکړه. اسماعیل علیه السلام چې نو هغه دغې ښځې له طلاق ورکړو او بیا په دغه قبیله جرهم کې چې نو بل واده وکړو. چې بل واده یې وکړلو دغه دستور موافق ابراهیم علیه السلام بیا رالو. بیا چې رالو نو کور وروړم نو یې څوک دغه شان میلمه اسماعیل شته وی اسماعیل علیه السلام هغه خو نشته وی هغه خو چې نو ښکار ته وتلی دی تاسو زموږ سره ایثار شئ تاسو به زموږ سره چې نو خوراک وکئ. هغه ورته زموږ سره وی څه به درکره خورم ای ورته غوښه به وخورئ اوبه به چې نو هغه به وڅکئ دمه چې نو هغه به شي. وی ښه وی صحیح شوله. وی اسماعیل علیه السلام وی هغه خو په ښکار وتلی دی چې کله هغه راشي د هغه به ورته هم راشي. ابراهیم علیه السلام ورته چې هغه کله رالو نو زما سلام به ورته ووایي زه لاړم او دا به ورته ووایي چې دا یو چوکټ چې نو په ځای پرېږده. وی صحیح چې ناړو اسماعیل علیه السلام چې نو هغه شان بیا واپس رالو چې ویې کتل بیا هغه آثار موجود و څوک خو راغلی نه و. وی دغه شانتې چې نو یو کس راغلی او مشر سپینګیری سړی و نوراني موږ نه یې تپوس وکړو نو ما ورته چې زمونږ خو ډېر ښکلی بهتر حالت دی ما خو ورته د چي ډوډۍ چې دی نو هغه هم ست وکړلو خو هغه پاتې نه شولو او بیا چې نو چې اسماعیل ته به زما سلام وي او دا به ورته ووایي چې خپل چوکټ چې نو برقرار وساته د دې حفاظت وکړه. هغه دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ما ته څه وکړلو دا حکم یې وکړلو چې دا ښځه ځان سره چې نو باقي وساته او دوی چې نو دا به ستا سره وي. نو دغه د نو بیا دغه شانتې ابراهیم دا چې نو حضرت اسماعیل علیه السلام دی چې نو د بئر زمزم سره خواته هلتې ځان له ځای و په هغې کې ناست په هغې کې چې ویې کتل نو بیا ابراهیم علیه السلام رالو دی پرې نه اسماعیل علیه السلام په کور و آپ اوسې راپاسېدو زر پتا دی لکه څنګه چې اولاد چې نو مور و پلار وایي نه په دا ته چې نو په خوشحالۍ ورپاسېدا شي میلاو ورسره شولو. بیا د هغې نه وروسته یې ورسره خبرې اترې وکړئ. بیا د دغې نه وروسته
ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړه ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اے الله دا چې نو بهترین امن والا ځای چې نو هغه جوړ کړي او دی له هر قسم چې نو هغه خوراک ورکړي، هر قسم میوه چې نو ثمره ورکړي، یعنی د هر قسم د چوړ او خلاصه کوم ثمره چې وزي نو حق ورکړي. نو بیا وی چې نو هغه دلته اوس په دې ځکه یو اسرائیلی چې نو روایت دی، اسرائیلی روایت چې نو هغه پکې ده نه چې کله وی ابراهیم علیه السلام د دینه ورستو بیا دعا وکړه. نو چې کله دعا وکړه نو دعا نه ورستو جبرئیل علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو هغه لاړو او د ملک شام نه دا غیر چې نو جو ټوکړه زمکه چې نو هغه راواغستله او هغه زمکه چې کله راواغستله نو بیا چې نو هغه بیت الله شریف ته خواته رالو خانه کعبې نه ولا غیر چاپیره طواف ورکو او بیا د غزمکه چې نو هغه د مکې نه پسل چې نو په 3 میله فاصله باندې طائف چې ورته ویل کېږي آلتي چې نو په طائف کې آلتي په هغه ځای باندې چې نو د غزمکې خاله نو اوس د مکې د طائف زمکه آی کې بارانونه خوړونه چینه میوه باغات دا پکې دي سکیږي لکه څنګه چې زمونږ دلته کېږي. نو دا چې نه کېدل نو بهرحال د روایت اسرائیلی دی صحده پورې چې نو هغه مقصود او مفهوم کې چې نو هغه صحیح هم دی. نو وایي چې دغه ځکه نو هغه ابراهیم علیه السلام چې دعا وکړه ده او طائف ازمکه ته طائف هم د دې وجې نه ویل کېږي چې دا د حضرت جبرئیل علیه السلام سره د خانه کعبې نه ولا طواف چې نو هغه ورکړو نو ځکه دې ته طائف چې نو هغه ویل کېږي. نو یو قول پکې دام دی او په طائف کې هر قسم میوه چې نو هغه کېږي او دغه شان بعض حضرات نه الله رب العزت پیغمبر دعا وکړه چې الله دا چې نو کور دا د امن ځای جوړ کړي او دله د هر ځای نه دا څنګه د دنیا چې کم شی دی هغه په مکه مکرمه کې موجود دی. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه دعا ده او بیا د لوی خلکو لوی نظری ابراهیم علیه السلام چې نو دا دعا ونه کړه چې یا الله دا مکه چې نو زرغونه کې کچرته ابراهیم علیه السلام دا دعا کړو نو مکه ما هم ډیره زرغونه شي و خو الله رب العزت چې نو هغه پیغمبر جامع دعا وکړه چې دا مکه ما دلته د چینو تجارت د پاره د چینو آبادی د پاره ما نه جوړ کړي مکه مکرمه کې خو ما د کعبه چې نو هغه د الله پاک د عبادت د پاره جوړ کړي کم چې په صورت ابراهیم کې چې نو هغه به تذکره په خپل په صورت ابراهیم کې چې نو هغه به هم تذکره راشي اوس په دغه کې چې نو الته دغه کې ذکر دی الته ابراهیم علیه السلام په خپل رب لیقیم الصلاه دا کور مې د دې لپاره جوړ کړی دی چې په دې کې خلک ستا چې نو عبادت کې منځ چې نو هغه پکې قایم کړي. نو دغه وجه الله رب العزت بیا د هغوی له هر قسم میوې ورکړلی. اوس دې ځای کې وګورئ ابراهیم علیه السلام څه من آمن منهم بالله والیوم الاخر یا الله دینه دا رزق هغه چاله ورکړي چې کم کسانو په الله په ذات علیه باندې ایمان راوړی. و ابراهیم علیه السلام چې نو هغه د الله خلیل و او خلیل دا وې دې ته ویل کېږي چې داغه د هر یو حکم تابعداري کوي آمن وسلم نه وي داغه علت او تپوس چې نو هغه پکې نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ته مخکې الله پاک وي کله چې داغه وی الله چې نو زما په اولاد کې هم چې نو هغه د قشانتي کسان جوړ کې امامان خلیفګان نو الله رب العزت ورته لا ینال عهد الظالمین. نو ابراهیم علیه السلام ته خبره یاد و نو ابراهیم علیه السلام په دویم ځل بیا چې نو هغه ټول یاد نکړل بلکې دلته سووي من آمن منهم بالله والیوم الاخر. نو الله وینا قال ومن كفر فامتعه دنیا رزق دا د ایمان سره دا د تقوا سره دا د للهیت سره دا چې نو دې سره تعلق نه ساتي الله وی دا خو په خپل جوړ باندې ورکوم دا په مقدر په حساب باندې زو ورکوم دا د دې سره چې تعلق نه ساتي اخرت چې نو هغه د سره تعلق ساتي. الله وی چې کم کافران دي دله به هم زو ورکم خو قلیل دا بلګه فائدہ وي دنیا ارزي ځنه پورې بچنه نو هغه وی ثم استره بیا به داغه نه اورست زو وشړم په ذلت سره مجبور وکم الی عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نو بیا ما څنګه مخکې روایت دغه چې تیر شو نو اسماعیل علیه السلام ناسو بحر زمزم سره ابراهیم علیه السلام رالو او بیا ورته ابراهیم علیه السلام ورته بچی د قشانتی حکم دار چې مونږ دلته د الله د کور نو هغه تعمیر وکړو
کم ځای دی بابا؟ وی راځه ماته چې نو جبرائیل امین نښه غورځولې ده. د ټولو نه وړاندې د خانه کعبې تعمیر په انسانانو بنی آدمانو کې حضرت آدم علیه السلام کړو. خو بیا د زمانې د گردش سره په منځ کې به طوفان نوح چې دی نو هغه رالو، نو د خانه کعبې د بنیادونه چې دی نو دا پټ شوي ولو. خانه کعبه دا 4 ګوټې ده، دې ته مربع ویلی کېږي، چورس 4 ګوټې، او هر یو ګوټ چې نو هغې 44 فوټ دی. یو ګوټ هم 44 فوټ، بل طرف ته هم 44، بل طرف ته هم 44، بل طرف ته هم 44 فوټ چې دی نو هغه د دې آبادي وه، او 50 فوټ چې نو د دې بلندي وه. بیا چې کله حضور علیه السلام چې دی نو هغه مبعوث کېدو، د الله د پیغمبر چې دی نو د مبعوث کېدو نه 15 کاله مخکې، یعنې د حضور علیه السلام عمر مبارک په هغه وخت کې دی نو هغه 35 سال و. نو په هغه وخت کې خانه کعبې تعمیر ډېر زیات خراب شو. نو کله چې بیت الله شریف دا تعمیر خراب شو، نو په دغه وخت کې چې نو هغه وهب بن عابد مخزومی دا چې نو د کافرانو په هغه وخت کې د مشرکانو مشر ولو. نو د خلکو ته وی پیسې را جمع کوي، خدای کې به یو شرط، رشوت پیسې به نه، د سود پیسې به نه، د شرابو د کاروبار پیسې به نه، سوره چې هم غلطه طریقې باندې به د هغوی پیسې ګټلې دا به نه، صاف صفا پیسې چې د چا سره څومره وي هغه پیسې چې دی نو هغه راغونډې کوي د پاره د دې چې د خانه کعبې چې دی نو تعمیر پې وکړو. نو دوی چې دی نو هغه پې د خانه کعبې تعمیر په هغه وخت کې د هغوی دوباره دغه شانتې وکړو. نو بیا چې کله تعمیر وکړو، نو د حتیم دا سیټ چې کم دی دغه سیټ 11 فوټ چې دی نو هغه په کمه شوله، هلته د هغې پیسې چې نو کمې شولې، 11 فوټ چې دی نو هغه حتیم بهر ته رالو. نو دغه چې دی نو هغه سیټ اوس 33 فوټ دی، باقي چې دی نو درې طرفه باندې 44 فوټ دی. اوس دغه 11 فوټ چې دی نو هغه بهر ته ولې رالو؟ په دې کې د الله جل جلاله ډېر لوی حکمتونه دي. د هغې ټولو نه من جمله یو حکمت دا دی، اوس چې کم لاړ شي نو څومره چې غټېټې نو د هغوی ته که د هغه د هغې په آدابو پوهېږي او که نه، او د هغه له په هغې کې څه ورځي او که نه ورځي، خو دغې غټېټ غټو خلکو ته د هغوی چې دی نو هغه اکثر دغه خانه کعبه کولا وهي، او عام لیلې تقوادار لیلې متقیان د الله اولیه، خو چې هغوی غریبانان وي، عاجزانان وي، نو د هغوی دپاره چې نو هلتې پابندي نشي تللی. نو یو حکمت پکې د الله جل جلاله د طرفه ده، او خواهش دا د هر چا چې ما په خانه کعبه کې دننه موضوع کوي. نو د دغې حکمت ته چې دی نو الله رب العزت د قضیې چې دی نو هغه د قشانتي بهر پاتې کو، او په هغې کې د هر سړي دپاره که غریب وي او کامر وي، د هغه الله پاک چې دی نو هغه موقع ورکوي، خامخا پکې دته یو پیره موقع میلاوي کړي، 2 رکعته 4 رکعته نفل چې دی نو هغه وکړي. نو اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل. نو د دې نه یو بله خبره هم معلومه شوه، وایي د خیر په کار کې به خپل اولاد ځان سره چې دی نو شریک کړي. اوس دلته ابراهیم علیه السلام لوی کار کولو، د الله کور چې دی نو عبادت خانه یې جوړوله، نو په دې کې ځان سره اسماعیل علیه السلام چې دی نو هغې شریک کړو. زموږ لوی مصیبت دی، موږ د دین د خیر کار نه، د دین د کار نه خپل اولاد لرې ساتو. نو چې کله موږ لرې ساتو، نو سبا چې هغه راورسېږي هغه بیا اکثر د دین نه خبره وي. دویم که موږ د دنیایي اکثر کاروبار کوو، پنجابیان مهاجر میمن دا قوم تاسو وګورئ ولې دومره مخکې او تکړی، د هغوی د وړوکوالي نه به بچي تعلیم هم کوي، هغو تعلیمونه هم ښه کوي، دیني تعلیم ول هم ښه ورکوي، کاروبار کې هم هغوی تکړی. د هغوی ځان سره د وړوکوالي نه خپل دغه بچي په دغې ټولو خبرو کې ځان سره عادت ساتي. په هغوی کې به تل لوپر په سلو کې چېرته 10 کسان ډېر کمتر وی دی، او زمونږ په دې خلکو کې په سلو کې 12 چېرته تو صحیح وی نه، او نور به اکثریت چې دی لوپري. نو موږ وایي کاروبار دی به خپل دکان ته نه پرېږدي، خپل کار ته به نه پرېږدي، یو شی به چې نو هغه دی په هغې کې ځان سره نه یوځای کوي. نو چې کله دغه نه کوي چې هغه وروسته رالوی شو، هغه اکثر بیا بالکل لالای ایستی هم ته نو خبر نه. نو دا د دین چې نو هغه د لویو خلکو دا سنت دی، په خیر په کار کې خو به خصوصي چې نو هغه شریک کړي، او دنیا دپاره چې نو هغه هم ځان سره یوځای کولی شي، د وخت نه چې نو تربیت ول وکړي. نو ځکه الله رب العزت وایي ابراهیم یرفع القواعد من البیت و اسماعیل. نو ابراهیم علیه السلام به دیوال وهلو، او اسماعیل علیه السلام چې نو هغه به وله ګټې ورکولې. بیا چې کله د خیر کار کې، نو په دغې کې به د الله پاک نه بیا دعا هم غواړي، په خپل په دغه خیر کار باندې بناز نه کې چې وګوره زه دا کار کوم، د الله نه وایي د قبولیت سوال کې چې الله ته یې قبول کړي. که چېرته قبول شولو نو بیا هر څه دی، او که قبول نه شولو بیا هېڅ نه دي. نو ځکه چې دواړه وایي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. نو دې نه دا هم معلومه شوه مور پلار به پخپله هم نیکاني،
او دوی به د خپل اولاد د پاره هم چې دی نو هغه د نیکوالي دعا کوي. نو ابراهیم علیه السلام سوي ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای الله مونږ خپل تابعدار جوړ کې، ومن ذریتنا او زمونږ اولاد نه امتا مسلمه یو داسې کامل ټولګی چې دی نو هغه خپل تابعدار هر وخت ساتي. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ای الله مونږ ته زمونږ د حج زمونږ د عبادت افعال طریقې چې دی نو هغه مونږ ته ټولې وښي، وتب علینا او په مونږ باندې مهرباني وکړي، انک انت التواب الرحیم، یقینا ته توبه قبلونکې او رحم کوونکې. الله دې مونږ هم د دغې مستحق کړي. وَإِذْ قَالَ او هر کله چې وویلو ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای زما ربه اجعل جوړ کړه هذا بلدن دا ښار آمنا امن والا، ورزق او رزق ورکړه اهله د دې اوسېدونکي ته من الثمرات د میوو نه من آمنه چا چې ایمان راوړو منهم د هغوی نه بالله په الله والیوم الآخر او په ورځ آخرتو. قال نو وویلو یعنی الله پاک ومن کفر او چا چې کفر وکړو انکار وکړو فنمتعه نو زه به فایده ورکړم هغه ته قلیلا لږه، ثم استره بیا به هغه مجبوره کړم، ثم استره بیا به هغه چې نو وشړم په ذلت سره، ثم استره بیا به هغه راکاږم زه الی عذاب النار د دوزخ ورته، وبئس المصیر او هغه بد ځای دی. وإذ يرفع ابراهیم القواعد او هر کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د کعبې و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا ای زمونږ رب تقبل قبول کړي منا زمونږ نه انک انت السمیع العلیم بېشکه هم ته اورېدونکی العلیم پوهه. ربنا ای زمونږ رب وجعلنا جوړ کړې مونږ مسلمین تابعدار لکه خپل، ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امتا مسلمتا یو ډله فرماندار لکه ستا، وارنا او ښیې مونږ د مناسکنا زمونږ د حج طریقې، وارنا او ښیې مونږ ته مناسکنا زمونږ د عبادت طریقې، وتب علینا او توبه قبول کړې زمونږ یعنی مهرباني وکړې په مونږ باندې، انک انت التواب الرحیم بے شکا ہم تو توبہ قبل ان کے مہربان.